نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج د سفر څخه وروسته د حضرت فاطمه رضی الله عنها کرراله. حضرت فاطمه رضی الله عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ژړل. حضرت علی رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله ته ولې دومره ژاړې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې کله زه د معراج په سفر باندې ولاړم الله تعالی ما ته جنتونه راشکاره کړو او الله تعالی ما ته جهنم راشکاره کړو او په جهنم کې ما خپل امتیان ولیدل. زما د امت زنانی چې په ډېر سخت تکلیف او په ډېرو سختو عذابو باندې اخته وو، په هغو کې یو قسم هغه زنانی ما ولیدلې چې دوی په جهنم کې د سر په ویښتانو باندې راځړېدلې او د دوی د سر د مزغو ټکاری اهل جهنم ټولو اورېدل. حضرت علی رضی الله عنه ته فرمای چې یا رسول الله دغه په دنیا کې څه عمل کړی وو چې الله تعالی په جهنم کې دی د سر په ویښتانو باندې راځړولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې دا زما د امت هغه زنانې دي چې دوی بې ستري کوله، د دوی به د نامحرمه ځوانانو په مخ کې د دوی د سر ویښتان ښکاره وو چې دوی به د ستر خیال نه ساتئ، د خپلو د پردي کور خیال به نه ساتئ، له کوره څخه به بې ستره راوتلې، بې پړونې به راوتلې. نن زموږ ستاسو معاشرې ته وګورئ، زموږ ستاسو زنانې په څنګه شو شا کې و بازار ته راوځي، په څنګه شو شا کې و تعلیم ته راوځي چې ګر سره یې ټیکری وي لانه او که ورسره وي هغه داسې یو دوپټه رقم ته او که ورسره وي هغه هم جالۍ وي چې په هغه باندې د سر ویښتان پټېږي نه، صرف د شو دپاره یې راخیستی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو دومره غمخوار رسول موږ تاسو ته الله تعالی راکړی چې په دنیا کې زموږ ستاسو د بې سترۍ په خاطر باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژاړي او فریاد کوي. نن زموږ ستاسو معاشرې ته وګورئ، زموږ ستاسو د زنانو لباسونه څنګه دي، زموږ ستاسو د زنانو ټیکري څنګه ټیکري په سر باندې داسې ټیکري چې هغه د جالۍ والا یي، د جالۍ په ټیکري کې لمونځ ګر سره صحت نه لري، او هغه د حیا او د فرض او د عورت مسله خو هیڅ ته پرېږده. لوی سره خو یې ډېرې زنانې ګر سره په سر کوي نه، او که چیرې په سر کوي د هغه بیا د جالۍ ټیکری وي. نو د خدای دپاره په خپلو کورو کې په خپلو زنانو ته باید دغه پیغام پرېږدئ چې د الله په خاطر باندې نور له دې بې حیۍ څخه لاس واخلئ. نن د دې بې حیۍ په خاطر باندې چې په کومو کورو کې څومره غټې کیسې راغلې، له هغو کورو څخه زنانې تښتېدلې وې، د هغو تر ټولو غټه وجه دا وي چې زموږ ستاسو په کورو کې بې ستري شروع ده. دا د ماما زوی ده، دا د خالا زوی ده، دا د اکا زوی ده. په شریعت مقدسه کې نه د اکا زوی، نه د خالا زوی، نه د ماما زوی، نه د ترور زوی یو هم هیڅ حیثیت نه لري چې بې اجازې دي د یو چا و کور ته ورننوځي. نه د ماما و کور ته بې اجازې ورتلی شي، نه د خالا و کور ته ورتلی شي، نه د اکا و کور ته ورتلی شي. هلته به دروازه ټکوي، بیا به اجازه اخلي، که چېرې نارینه څوک وو هغه له هغه څخه به اجازه اخلي، بیا به دې کور ته ورځي. چې په کور کې نارینه نه وي و هغه کور ته خو د ماما او د اکا او د خالا د زوی ننوتل په شریعت مقدسه کې د جواز هیڅ صورت هم نه لري. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید په خپلو کورو کې پر خپلو زنانو باندې پرده وکړو. خدا نخواسته چې سبا بیا زموږ ستاسو دغه خوندې زموږ ستاسو لورانې د قیامت په ورځ باندې په یو داسې سخت عذاب باندې اخته وي چې دی په جهنم کې د سر په ویښتانو باندې راځړېږي. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو په کورو کې د حیا
او د پردې څادر وغوړوي